الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. د سورة يونس درې آیاتونه دام تلاوت کړل. د آیاتونو مقصد او خلاصه دا ده الله ویا زما دوستان باغیب الله وی نوی رویا او نبدای کله غمجن شي. خدا دوستان د الله کم خلق دی هغه پیژندل غواړي. په دې آیات کې د هغې دوه صفتونه ذکر کړي. یو هغه خلک چې هغه ایمان راوړی دی او دویم هغه خلک د الله دوستان دي چې هغې کې تقوا ده. دغه دوه صفتونو والا ته الله اولیاء الله ویل، دوستان یې ورته وویل. او بیا الله د هغې دپاره دوه بشارتونه زیري ذکر کړي. یو الله وی دی له زیری دی په دنیا کې او یو الله وی دی له زیری دی په آخرت کې. مقصد دا دی چې د دنیا زندگی به هم برابرای، د غمونو نه، د دردونو نه، د پریشانیانو نه به خالی، او په آخرت کې به هم د پریشانیانو سره مخامخ نه وي. اوس ایمان خو ټولو ته معلوم دی، دا اول صفت دی د اولیاء الله. الله دوستان زما څوک دي؟ آمنو، الذین آمنو، ایمان والا. او ایمان په څو شیانو باندې پکار دی.
آغا پا ایمان مجمل و ایمان مفصل کی ذکر دی مومنانو تداغی پتا دا پا وہ چیزونو باندی ایمان راوڑل دا فرض دی آئی آمنتو باللہ و ملائکته و کتبه و رسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت دیتا ایمان مفصل وی پدا کیا پا اللہ بانی ایمان دیا پا کتابونو ایمان دیا ملائکو ایمان دیا پا تقدیر بانی ایمان دیا پا بعث بعد الموت بانی ایمان دیا دا ایمانیاتی ہوا دا ایمان کی ذکر کری ایمان مفصل کی دا ایمانیاتو کی چی یو نا سڑے منکری دا مومن نشی که دلے دا اللہ ولی ندے دا اللہ ولی کی بدغا پینز صفتون دا ایمانی او بیا ایمان مانت صدا ستویا نو دا تا صفت دا چی یو توی اقرار لسانی او بل توی تصدیق قلبی جبابانی بسڑے اقرارو کی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چی دا اللہ نما سوا بلا مستحق دا عبادت نہیں او دارنگی محمد رسول اللہ دا اللہ رسول دے نبی دے بندہ دے او دغه مقصد د کلمې بزړه تکوس کیا سي جوابانه اعتبار نشتا لکه علما دا سوال کوي چې یو سړی دی او هغه په جوابانه کلمه ویا خود کلمې د مقصد نه خبره چې د دې څه معنی ده نو د توحید نه دا سړی نه دی خبر د الله د یووالي نه نو دا مؤمن نه دی بلکې د ایمان د پاره دا دوانه جزء لازم دیا یو اقرار لسانی او یو تصدیق قلبی کو چرته دا دوانه نویا ام مؤمن نه دی او کو یویا نو ام مؤمن نه دی اوس یو سړی دا ویا چې یاره زما زړه کې ایمان شته خو په ژبه کلمه نه وامه نو د زړه د ایمان پته خو رب کائنات ته دا خو چاته پته نه لګي نو سره په د کلمې د زړه تصدیق د الله ته معلوم دی نو د دې دوانو جزء لازم او ملزوم دی یو بل نه جدا کیږي نه او چې کله په جواب باندې تا اقرار وکړو اجرا د احکاماتو د باندې رااله لکه صحابي رااله مشکات ابو داود کی روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او فرمایل وی دا الله پیغمبره چې کله منګه د الله د یووالي قائل شو او منګه ایمان راوړ چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا غینه پس په منګه څه شی لازم دي نو د الله نبی وته ویلا اقامت الصلاه واتو الزکاه دارنګه واتم الصيام تاسو به مونږ کوي زکات به ورکوي کومال در سره او دا غي سره سره به حج بیت الله کوي کو طاقتم وشو او دا غي سره به روزه نیسیا دا د اسلام بنیادی احکامات هغه ته ذکر کړه ناغه ویل اې دا الله پیغمبره ویل دا کوم احکامات چې تا موږ ته ذکر کړه په وخت کې په ورځ کې 15 منځونه دي بیا دا غي سره په کال کې یو ځل روزه ده دارنګه د مال نه زکات ورکول لڅل وختمه حصہ ده ویل د دینه ما سوا په منګه نور سشتا نو د الله نبی وته ویل نه او کو ته نفلی کار کې او نفلی عبادت کې صحیح ده د زیتی ثواب دی خود د دینه ما سوا پتا باندې څه لازم نه دی بس 15 منځونه کوا په کال کې یو ځل روجی دی او مش استطاعت دراله حج لال شاه او دارنګي د زکات د مال نه څل وختمه حساب ورکیا دای د پر بیا خپل تفصیل له وضاحت
دې ته وایه د اقرار لساني نه وروسته اجراء الاحکام، یعنی احکامات د باندې بیا جاری کیږي، د الله احکامات به منې. نو دا خو ایمانیات د مؤمنان پیژني. قرآن کریم چې ته کله راوالی او د الف لام نه واله د والناس پورې ګورې، نو قرآن کریم کې چرته الله د چا په ذات رد نه دی کړی، ذات د چا ذکر کول. لکه فرعون غټ کافر، نمرود هم د خدای دعوه کړې وه، قارون هم لوی کافر، خو الله داسې نه دی ویلي چې دا فرعون یا دا نمرود او یا دا حامان یا قارون، الله وی ګنې د دیو دا ذات نجس دی، پلید دی، دی په اعتبار د ذات سره ګنده دي، داسې الله نه دی ویلي. بلکې رد چې قرآن کړی دی د چا بدی بیان کړي دي او هغې ته د جهنم سزا ورولې ده، نو په هغه کې قبیحه صفات دي. دغه صفاتو د وجې نه سړی د الله د عذاب مستحق ګرځي، په اعتبار د ذات سره څوک نه ګرځي. دا د ایمان سرمایه دا د مؤمن سره ده، دا بل چا سره نشته. یو سړي سره د ایمان سرمایه نشته، د اخلاق هم برابر دي، د صداقات هم شته، د کې سخاوت هم شته، د کې نور ښه صفات دي. دا ښه صفات یو هم قابل قبول د الله په در کې نه دی چې ایمان نه وي. دې وجې نه اشرف علي تانوي رحمه الله په خپلو مواعظو کې یوه دا خبره کړې، په خپلو خطباتو کې یو دا خبره کړې چې 1000 بار یو ګناهګار مسلمان چا ډېر ګناهونه کوي، 1000 بار د کافر نه بهتر دی. کافر هر څومره اخلاقي شي، کافر هر څومره سخي شي، کو د هغه کردار څومره ښه شي، خو د هغه سره د ایمان سرمایه نشته، نو یو ادنا مؤمن چې ګناهګار دی د ټولې دنیا کافر د هغه مرتبې ته نشي رسېدلی، د ټولې دنیا ده. اشرف علي تانوي رحم الله وایي نو ایمان د اهمه سرمایه ده. نو چې کله قرآن کریم څوک ذکر کوي نو پاکی صفات قبیحه پکې، لکه د چا سره ایمان نه، نو چې ایمان د سره نه و د هغې متبادل بیا شرک دی چې الله ته سجدې نه کوي، نو غیر الله ته به کوي، د بوتانو عبادت به کوي، د غیر الله نه به ویریږي، دارنګه د بل چا تعظیم به کوي. په دغه ناکاره صفتونو باندې الله دغه باس کړی چې دا جهنم مستحق دی، او مؤمن ته وایه چې ته به د هغه صفاتو قبیحه نه ځان ساتي، د صفات به ته ځان کې نه راولي. اوس یو سړی دی ایمان پکې شته، مؤمن دی، او په هغه کې ځینې صفات داسې دي چې هغه مشابه د کافر سره دي. لکه حدیث د مسند احمد او ابو داود کی روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې د کم قوم د کم خلکو مشابهت اختیار کو، د الله نبی وی فهو منهم، دا سړی به د حق خلکو نه حسابیږي. اوس دې حدیث کې اکثر زمان علما یا خطیبان حضرات یا طلبا یا عامت الناس چې دا حدیث اوریدلی، هغه نه وایي چې دا حدیث صرف د لباس سره تعلق دی او یا د شکل او صورت سره تعلق دی. د دې سره خو دی د یو سړي لباس د غیرو دی، د یو سړي شکل د غیرو دی، د یو سړي سر د غیرو دی، د یو سړي خوراک د غیرو دی، خو دی. لیکن ګوره د حدیث دا مقصد نه دی. د حدیث مقصد دا دی چې یو سړی دی او هغه ظاهر برابر کړی، ظاهر برابر دی، په سنتو برابر دی، لباس د صلحاو دی، خبرې د صلحاو دی، ناسته پاسته د نیکانو ده،
خو پټ دا د الله مجرم دی ګناهګار دی نو چې دا حدیث داسې دوکه نه کیه چې زمړه ما خو ظاهر برابر کړی دی او د الله نبی خو ویلی دی چې من تشبه بقوم فهو منهم چا چې د کم قوم مشابهت اختیار کو نو دا سړی به دغه قوم نه وي زما خو شکل د پیغمبر علیه السلام په طریقه دی لباس مې د صلحاو دی خبرې مې د نیکانو سره دی ناسته پاسته مې د نیکانو ده دا سړی الله له دوکه ورکوي او خلقو له او الله له دوکه خو مخلوق نشي ورکولی دا صفت خو د قبیحه ده د منافقو الله وی کنه یخادعون الله والذین آمنوا الله دی الله له دوکه ورکوي والذین آمنوا او خلقو له دوکه ورکوي چې ایمان لري وما يخدعون الا انفسهم الله دوکه نشي ورکولی دا دوکه دی ځان له ورکړه چې تا ظاهر بالکل برابر کړی دی او دا د قیامت نښه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې دا وربرش چې علانیتاً ښکاره به خلک د یو بل دوستان او ملګرتیا به او اخلاق به برابري او دارنګې د یو بل سره به داسې ته وی ورونه دي وعداء السریره او د الله نبي ویه پټ به د یو بل دشمنان یعنې چې موقع ته میلاو شي نو دقه ملګری او دا دوست خوږه دقه به تا ته نقصان رسوي دې وجې نه حدیث کې راځي رسول الله سلم فرمایي چې داسې دور به راشي چې یو سړی به د خپل ملګري د ناستې نه محفوظ نه وي یعنې چې د چا سره کېناستلی او د یار دوستو زړه دې ورکړی او محبت دې ورسره او د هغه نه به ته محفوظ نه یعنې ستا ته به شر رسیږي نقصان به ته رسیږي بهر کیفه د حدیث دا مقصد په ایمانیاتو کې چې ګوره څنګه د ظاهر برابر کړی دی داسې باطن هم برابر که او که چېرته د ظاهر برابر کړی دی او ستا نور اعمال خراب دي لکه اسلام کې خو یوازې مون نه دی چې یاره یو سړی دا وایي چې الحمدلله زه مسلمان یم ما کلمه ویلې ده 5 وخته مونځ هم کومه حج مې هم کړی دی نوافل هم کومه تهجد هم کومه خو د نور کردار خراب دی د اعمال خراب دي معاملات د خراب صلې رحمي د خرابه ده اخلاقیات د خراب د حرام او د حلال تمیز نشي کولی په سود کې مبتلا دی په شبهاتو کې مبتلا دی نو د داسې مانځه خو څه پیدا نشته ځکه د ابو داود روایت دی د الله نبي وایي چې د سړي په جامه کې یو درهم د حرام وي نو الله رب العزت د فرضیه او نفلی عبادت نه قبلی نه نفل الله قبلی او نه فرض الله قبلی چې کله د په مال کې شکوک او شبهات او دا حرامه طریقه باندې مال حاصلی نو بیا خو عبادت زما ستا پیدا نه ورکوي بل روایت کې راځي د الله نبي وایي چې یو سړی یو لقمه ان یو نوڼی دا ګیډې له لاړه او دا د حرام وه یعنې حرامه نوڼی ده وکړله او ګیډې ته لاړه څلوېښت ورځې الله عبادت نه قبلی یعنې څلوېښت ورځو پورې د دې انسان په دې بدن کې د دغه نوڼی او د دې خوراک اثرات چې دا وینه نه پاکه شوي دا غوښې نه پاکه شوي نو تر هغه پورې نفل او فرضه دا دواړه عبادتونه رب کائنات نه قبلی نو ایمان د دې د وجې نه قرآن کریم کې الله وایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه اے مومنانو په اسلام کې پورا پورا ننوځئ داخل شئ د اسلام ته داسې نه ده یهودو کې به دا کارو آی کې یو مسله وه او سورت بقرې ذکر کړې ده یو الله د دې ونه دا وعده واخیستله چې د یو بل وینه به نه توی کوئ یو بل مه وژنئ وینه مه توی کوئ دویم اعتدال وز واخیستو چې دا زورور به دا کمزوري د ملک نه وباسئ لکه زورور به ځینې خاندانونه ځینې قبایل هغوی به هغه کمزوري خواران په زور باندې د علاقو نه وشړل وی بیستله
یکسه به ټولو ته یو شان نه کتله فرق به پکې کولو الله تینا په ژبه د رسولانو باندې د بني اسرائیلو نه وعده واغسته لا تسفکون دماءکم الله یې ګوره د یو بل وینې به نه توی کوئ الله وایي ولا تخرجون انفسکم من دیارکم او الله وایي یو بل لره به د کلي نه د کورونو نه نه شړئ نه به وباسي وعده یې واغستله دی به چې کله د چا به لانجه شوله پتنه به شوله نو په هغه پتنه کې به بیا داسې کار کو دا علی کتاب هوښیارو نو دا یو خاندان به دا یو قسم یهودیان به د یو سره ودرېدل په مرسته او دا بل قسم یهودیان به دا بل خاندان به د بل عوامو سره ودرېدله د هغې مرسته او امداد به یې کولو نو چې کله به قیدیان وشو قیدیان په جنگ کې به د یو بل نه افراد ونیوله نو د هغه افرادو به فدیه ورکوله یو قیدي به یې رازادولو د هغې به یې جرمانه ورکړله نو چې چا به ترې تپوس وکړي ویل دا ولې کوئ ویل دا په تورات په آیات باندې موږ عمل کوو ځکه موږ ته الله تورات کې دا ویلي چې کله یو قیدي ونیو او گرفتاره شو نو د هغه فدیه ډکه که جرمانه وله ورکه او بس قیدي آزاد که نو د وخت پیغمبر ورته ویه چې ستاسو نه خو الله دا وعده مغستې وکنه چې د یو بل سره به په ګناه کې تعاون نه کوئ د یو بل وینه به نه توی کوئ او دارنګې یو بل به د کورونو نه نه وباسئ دا درې کار وعده خو م الله ستاسو نه اغستې وه نو څنګه په دې یو عمل کوئ او په دې درېیو نه کوئ نو هغې به لنډه بانه دا وکړله ویل دا قومیت دی قومیت دی ویل اوس خو د قوم مسله کې راغلي لکه زمونږ اوس پښتانه اکثره ځینې کارونه د قرآن او د حدیثو خلاف کوي یا رسم که یا بدعت که یا یو رواج که چاته ته څه ووایه یاره وایي دا خو خلک به راپسې خاندي دی دا نه وایه چې زه یا د قیامت په ورځ وشرمېږم یا الله زمانه خفه شي یا د الله نبي زمانه خفه شي دا فکر یې نه فکر یې دا دی چې کلي کې راپسې څوک ونه خاندي قوم راپسې ونه خاندي ای به ګناه دی وکړمه د الله په کتاب هم خپېږدمه د الله د نبي په سنت هم خپېږدمه خو چې یاره کله یې خوشحالی او خلک مې صفت وکړي چې یاره پلاني ډوډۍ کړې وه یا د پلاني غم و او دومره یې پسې غویه لال کړی او یاره درې مې پسې وکړه پنځه مې پسې وکړه اووه مې پسې وکړه څلوېښته مې پسې وکړه مړی خلک داسې خښئ خلک خوشحاله شو الله دې خفه شي یهودو کې دا مسله وه یهودیانو ته چې دا ویل لا درې کاله ولې کوئ نه ویل غیرت راغستی و قومیت دی نه الله په آیات راولېږو چې افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الله وایي په بعضې کتاب ایمان راوړئ او په بعضې کتاب کفر کوئ د اسلام دی ته وایي دا په تورات باندې عمل دی ته وایي چې څه کې کمه مې مرضي ده او یا زما کمه قومیت دی یا زما د غیرت مسله ده نو هغه قرآن ته اړومه په هغه باندې ایمان راوړم او چې کله د قومیت مسله نه ده خلک نه خفه کیږي خلک راپسې خاندي نو خیر دی د الله په کتاب هم خپېږده په سنت د رسول الله باندې هم ده دې ته ایمان نه وایي دا صفت د منافق دی دی وجه نه قرآن کریم دا خبره کړې چې ایمان والاو اسلام کی پورا نه نوځه داخل شه دخول څه ته وایي چې سهار ته راپاڅېږي او اسلام دا څه داسې دین نه دی یعنې یوازې موږ ته د مانځه مسله بیان کړې یا یوازې د حج مسله بیان کړې یا صرف د زکات مسائل بیان کړي نه د خوب نه والا د کټ نه والا د اول شپې ستا د پیدایش د ورځې نه والا تر لحده پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم انسانانو ته مسلمانانو ته احکامات بیان کړي چې ته پیدا شي ستا عقیقه ده ستا نه سر خرول دي ستا سنت دی په تا باندې ډوډۍ ده د هغې ورځې نه شروع وشي د ماشومتوبه پورې ستا تربیت دی ته چې زلمی شي بیا به څه مال د سره پیدا شو څه به
بالغه شي سبکه ټول احکامات ذکر کړي مړ شولیا په څه طریقه به خخوي جنازه به څنګه کوي حتی تر دې پورې سلمان رضی الله تعالی عنہ ته یو يهودي ویلا ویل تاسو څنګه پیغمبر دی ویل تاسو ته دا استنجا طریقه مخی دا د اسماتی طریقه هم د تخیا ویل دا څنګه دینم دی هغه ویلاو الحمدلله موږ له الله داسې نبي را لېږلی دی چې د استنجا طریقه څه کې د اودس طریقه څه کې موږ ته د استنجا د اودس ماتي د کېناستلو طریقه هم ښودلې ده په فخر یې ورته وویل صحابه کرامو به د الله د نبي په سنتو د الله په احکاماتو فخر کا اوس موږ د الله په احکاماتو د رسول الله په سنتو شرمیږو ته غیر له ورشه غیر مسلمه هغوی به د یو مشره وی دای برسی ده او دای پلانې دی او دای پلانې دی هغوی پې فخر کوي په یو ګناه کار په یو شرکیانه عمل په یو بدعات باندې په یو رسم باندې په یو رواج هغوی فخر کوي او په فخر هغه ورځ مناوئ او منګه د الله په احکاماتو او د رسول الله په سنتو باندې شرم کوو ګوره د هغوی صفات قبیحه دا منګه کې پیدا شو ایمان منګ سره شته لیکن زمونږ چې کوم د الله د نبي صفاتو او الله د مؤمن نه کوم صفتونه غواړي هغه صفات زمونږ نه سلب شو سات په سات باندې هغه اخلاقیات زمونږ خرابېږي زمونږ د دین نه سات په سات ناخبري پیدا کیږي ناخبر یو صحیح د ځان ته مسلمانان واو د الله دین له زده کړې له ټیم نه او لنډه بانه ده یاره بس مړه مسله ده ولې لکه مړه وایي زمونږ د مولانو هم طرف خطا لکه ولې وایي هغه ملا یو شان مسله وکړي دا بل شان دا ګوره د ده بانه ده دا عذر دی دا د ده په ولو شیطان د بره ناست دی شیطان پې ناست دی دا اوس دین نه یادوي نو دی ځان له یو بانه کتې ده وایي یاره داسې طرف نه خطا شو بعد یې پکې دا وایه علماو سره مه کېنوئ چې د علماو سره نه بګې حسن بصري رحم الله وایي لولا العلماء لصار الناس كالبهائم کو عالم په مخ د ځمکه نه وي نو خلک به ځناور وي دا پته به نه لګېدلې ستا د اولاد د حلالې طریقه چې ستا اولاد حلالي شي دا طریقه ته ته چا ښودلې علماو ښودلې دا ښځه تا له چا روا کړله دا دله د عالم په خطبه د هغې په ایجاب او قبول تا ته تلقین کول تا ته ښودله دا یې دله په هغه طریقه روا کړله جایز شوله ښه چې ته له حد له زیه چې په تا باندې عالم جنازه نه یې کړې نو تا پروت او تر هغه پورې تا له حد ته نه کوزئ چې ته یې سپارلی نه تا د هغه پورې ستا نه راځي چې تا ته یې په غوږ کې اذان نه یې کړی نو تا مؤمن نه شماري چې دنیا له راشي هم د الله بړایي دا بیانوي کو ته ځوان یې هلک یې ستا اسلام علما کوي او کو ته مړ شلې نو ستا دپن کپن هم په عالم باندې دی ستا سنت طریقه ښیي په هغه طریقه باندې تا دفن کوي دا عذر دی بانه ده اوس ګوره چا دا ونه ویل د الله د رسوله په زمانه کې درې عدالت و یو د الله د نبي عدالت و یو د کعب بن اشرف عدالت و یو د حویی بن اخطب عدالت و دا دوه یهودیانو او دا یو پیغمبر و د الله اسلامی عدالت چې لانجه براله یهودو به خپل مولا لوړه کعب بن اشرف له به یې وړل دارنګې بله قبیله و هغوی به حویی بن اخطب له وړله مسلمانان صحابه د هغوی د الله په قرآن باندې ایمانو د الله د نبي په حدیثو ایمانو چې لانجه به راله ویل محمد رسول الله شته مسله به حل کړي صحابه دا ونه ویله چرته په تاریخ کې دا نشته او نه دا د هغو سره په تصور کې راځي چې یو صحابي ادنا صحابي دا خبره کړې چې الکه د کعب بن اشرف سم تورات دی هغه هم د الله کتاب وی حویی بن اخطب هم تورات وی محمد رسول الله قرآن وی
دیو خو زمونږ نه طرف خطا دا کعب بن اشرف له چې ورشو یو مسله کوي چې حیی بن اخطب له ورشو بله مسله کوي او چې محمد رسول الله له راشو بله مسله کوي دا د صحابهو نه څه کې چې د یو مؤمن نه نه دي نقل دا صحابهو نه دي ویلي یا تابعینو یا تبع تابعینو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو لوی صحابي دی یو زنانه وه هغې نه خاون مړ شو د هغې نکاح تړلې وه واده کړې نه وه او مهر یې موله نه و مقرر کړی په کور کې وه خو نکاح شوې وه یو سړی کلی و لیکن د هغې مهر یې په نکاح کې نه و ذکر کړی چې مهر به یې څومره وعدې لا نه و شوې نو چې کله سړی مړ شو نو لانجه دا راله چې اوس دې زنانه له موږ مهر ورکو او که نه دې زنانه له د دې سړي په پیسو کې میراث ورکو دا مسله راله یو صحابي خواله لاړ هغې وی تاسو لاړ شئ پلاني له بل خواله لاړه هغې وی تاسو لاړ شئ پلاني له عبدالله بن عباس له راله ویل تاسو لاړ شئ عبدالله بن مسعود له ویل په دې مسایلو باندې د هغه سړي مهارت دی عبدالله بن مسعود له چې رال ویل ما ته به یو میاشت صبر وکئ چې یو میاشت تېره شوله نو په حدیث کې راځي چې عبدالله بن مسعود په قرآن او په حدیثو د رسول الله کې دا مسله صریحه ونه مندله نو ته آیات میلاو شو او چې کم د تتبع وه کم تدبر یو کمه مطالعه وه هغې یو میاشت کې صرف کړه وی لګوله لیکن دا جز ورته میلاو نه شو چې یاره حدیث کې داسې شته چې کومه زنانه د هغې نکاح شوي مهر نه مقرر شوی راواده شوي نه او خاوند ترې نه مړ شي دې څه به څه کوو اسلام د دې حکم څه ویلی نو یو میاشت پس چې هغه د علاقې خلک رال د جینۍ مور او پلار رال او د هلک خلک رالی خاندان عبدالله بن مسعود ته وایي چې ما خو پیدا نه کړه مسله اوس به داسې کار وکړمه چې زما خپل کم سوچ او فکر دی د قرآن او د حدیث په رڼا کې چې الله ماله کم فکر را کړی زه به دا په دغه باندې تاسو له فیصله وکړمه که دا فیصله صحیح وه د قرآن او د حدیثو برابر وه نو دا به من جانب الله او دا به د الله له طرفه وي که چېرته دا مسله ما په خپل تدبر سوچ او فکر وکړه او دا مسله خطا وه او زه غلط شوی ما نو د خپلې مور نوم یاد کو ویل دا به د پلانۍ د زوی د طرفه او ویل د شیطان د طرفه به فیصله یې وکړله فیصله یې د څه وکړه دا فیصله یې وکړله چې هغه زنانه چې د هغې نکاح شوي واده نه دی شوی خو مهر یې نه دی ذکره او خاوند ترې نه مړ شو نو دې له به مهر مثل ورکو مهر مثله دا د دې جینۍ چې د نورو خویندو څومره مهر دی که خویندې نه یا نو د تروریانو چې د هغې څومره مهر دی هغې په څومره مهر واده شوي دي هغومره مقدار مهر دې زنانه له ورکوي نه به په دې کې زیاتې کوئ او نه به پکې کمې کوئ دا فیصله چې کله وکړله یو صحابي ناست دی او هغه صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډېر حدیث نه دی اورېدلی د الله د پیغمبر سره صحبت ناسته کمه وه لکه ځینې صحابه داسې وو چې هغه به ډېر لرې وو نو چرته به په کال کې یو ځل رال زیارت له به رال د الله د نبي ملاقات هغې به یو حدیث واورېد دارنګې ځینې په اخره کې مسلمانان شوي د الله د نبي سره یا 2 ورځې یا 3 ورځې یا هفته دومره ټیم تیر کړی دی سیات یې نه دی دا یو صحابي پاتې د ده نه روایت نه دی را نقل دا حدیث یې چرته اورېدلی او ویل یا عبدالله بن مسعوده ویل په الله مې د قسمي دا کومه فیصله چې تا وکړله نو ویل دا خو د پلاني او د پلاني خاندان د زنانم دقه شانتې لانجه وه
او زه ناست وم د رسول الله سره او دا خاندان رالی او د الله نبي دقه رنګې فیصله وکړه څنګه چې تا وکړله. نو عبدالله بن مسعود خوشحاله شو، په سجده شو او شکر یې د الله ادا کو چې الحمدلله چې الله د عبدالله بن مسعود فتوا او د هغې مسله دا د الله او د الله د رسول د مسلې موافق وخېجوله. دا چا نه ویله چې یاره زموږ نه خو طرف خطا کړی، هغه خلک و په طلب پسې په طلب د هغې سره د آخرت فکر و، د هغې سره د خپل ایمان فکر دی، زموږ سره د دنیا فکر دی چې بس دنیا مې وګټلې، ښه کور مې جوړ کړی، ښه ګاډی مې واغستې، ښه تجارت مې برابر کړی، دا فکر نه کوي چې لکه دا دنیا خو زما عرضي ده، دا څومره اشیا چې موږ له الله را کړي دا زموږ نه دي، دا امانات دي. امانات دا یو عاریتن شی دی په سوال، دا بدن زموږ سوالی دی، دا اولاد، دا ښځه، دا مور او فلاره، دا ورونه، دا خاندان قبیله، دا کور، دا پیسې، دا سورلی، دا ټول عرضي دي، دا په سوال دي. ګوره جوان چې کله جوان شي ځوان شي نو دا واده کوي، نو چې واده برابر کی چې دله الله د اولاد امانت ورکوي او دله اولاد ورکوي او دا راغټېږي نو د خپې قبر ته ښکته کړي چې اولاد راغټ شي نو پلار تلی که نه د منځه به ختمیږي، یا خو بوډا شوی بیا نه د ګټي نه د ښه بلډینګ جوړولو نه د ګاډي د چلولو، بس کې بیا ځان له 500 مسلې، کله وایي بلډ پریشر دی، کله وایي شوګر دی، کله وایي سینې خرابه ده، بیا به هغه ته ولاړې د هغه خدمت به کوي. نو ګوره دا سلسله ده، دا الله جاري کړې ده دې دنیا کې، موږ پې دوکه خو الله وایي دا دنیا هم دوکه نه کي چرته، دا خو عاریت په سوال څیزونه ما تعالی در کړي دي. یو عالمو امام احمد بن حنبل امام محمد رحم الله واقع ذکر کړي، یو عالمو په علاقه کې د هغې بغداد کې ډېر وی عالمو خلک ورته ډېره پیدا کوله او د خلکو سره محبت. ښځه ترې مړه شوه، ښځه ترې مړه شوله، ډېر سخت خفه و، نو امامت یې پرېښود، درس او تدریس پې کوه، هغه هم نه راتو، بس ګوشه نشي دی ته وایي، تبتل ورته وایي، دا ځانلوالی اختیار کو. هغه یو کلي کې بوډۍ وه هوښیاره، هغې وویل چې مولوي صاحب ورک دی، ته به د مسلې کولې، پیدا به خورېدله، دا څه چلو شو؟ کلي والا خلکو ورته ویل چې د هغه نه ښځه مړه ده، خفه دی، و سر چې پرېښودل بس. ویل دا څه وایي؟ بوډۍ هوښیاره وه، بوډۍ روانه شوله او د عالم کور ته لاړه، هلته یو څوکیدار ولاړ، د هغې نه پوښتنه وکړله، وی د مولوي صاحب نه یو مسلې تپوس. هغه ویل ما ته یې ووایه، هغه د چا سره ملاقات خو نه کوي. نه ویل مسله نازکه ده، او ویل زه خو بوډۍ یم او د بوډۍ هغه پرده م الله معاف کړې ده، ځکه چې تمه د نکاح ختمه شوله نو د هغې زنانه پرده م معاف کړې ده. بیا نو وی زما خپله مسله ده، ته ما ورپرېږده د دې عالم سره. نو وی ولې زه ته پوښتنه کوم. هغه څوکیدار ننوت، عالم نه تپوس وکړو چې کلي کې بوډۍ ده، هغه راغلی ده، وایي زما ورسره ځان له خصوصي او مسله هغه یې راپرېږده. وایي چې کله ورغله وی جي یو مسلې تپوس کو. ویل څه؟ ویل ما سره یو کس امانت ایښی او د هغه امانت زما سره ډېر کلونه وشو، 40 کاله، اوس مې په دې زړه کې مې هغه امانت کور کړی دی او وړه مې نه کېږي، هغې غواړي زه پې منکر شوی یم، نه یې ورکومه. ماله به دا امانت د ځان سره ساتل جایز کو ناجایز؟ نه ورته ویل بوډۍ به دا خو حرام کار دی، پردي حق باندې د خپې اړولي، دا خو ناروا ده. ویل ښه چې دا ناروا ده، نو ویل دا ښځه خو ستا دا د الله یو امانت و ستا سره، دا خو بندګان امانتونه دي د الله، هغه امانت ستا نه الله واغوستو، تا مسلې هم پرېښې دي، جومات دې هم پرېښی دی او خلک دې د دین نه محرومه کړی. نو هغه عالم ورته ویل چې ابۍ زه پویه شومه، ته ځه. ګوره دومره لوی عالم و، خو د هغه په دې ذهن باندې د شیطان دا پرده راواچله
او د هغه یو ښځې د مرګ سره هغه د ټول دین خدمات او محنت هغه پرېښودل. زمونږ د امانتونو سره چې الله له امانتونه راکړي د هغې د وجې نه هغه مقصود دین پرېښی دی او زمونږ دا څیزونه زمونږ نه دي، دا مقدر کې الله لیکلي. زمونږ مقصد د الله دین یادول دي، د تعلیم او د تعلم حلقې دي. کم از کم چې ته کاروبار کې چې تا د عالم سره کینې د هغه کاروبار مسایل ته د عالم نه زده کړي. کو ته خادي کې واده کې او دارنګې ستا مړی وشي په کار داره چې ته یو عالم راوغواړې چې زه چې څه کومه واده کومه د دې شرعي طریقه څه ده، دارنګې زه څه مړی شوی دی د دې د جنازې د دې د غسل د دې سنت طریقه د الله د نبي سره دا پتا باندې لازمه ده. زمونږ خلک بس سود به کوي چې مسله واوري چې کوم عالم یې ولا حلالوي ناسئ چې بل کس ورته وایي چې لکه ما خو د پلاني نه اورېدلي دي چې دا ناروا ده، مړه وایي دې مولانو زموږ نه طرف خطا کړی، دا ولا شی روا کړی که نه، سود خو یې ولا روا کړی. نو چې کم شی ولا روا کیا او بیا یو عالم ته مخې ته کینیا بیا وایي عالم طرف نه دی خطا کړی، سود خورې مرداره کې ارام خورې. الله دې په ذهن پرده راوستې ده. ختم الله علی قلوبهم، الله وایي د داسې خلکو په زړونو باندې الله زه مهر لګومه، زړه وله بندوم. ګناه چې کله ډېره شي حدیث کې راځي زړه سیاه شي تک تور شي بیا د هدایت دروازه نه وي. کله ورته زنګ لګي الله وایي کلا بل رانا علی قلوبهم، هیڅ کله الله وایي داسې نه په زړه زنګ لګېدلی. حدیث فضائل اعمال کې هم دا حدیث شته او مشکات کې هم دی چې زړونو ته زنګ لګي لکه څنګه چې زنګ اوسپنې ته لګي. دا اوسپنه چې نغري ته انګر داخله کي او هغه وسوځي او څټکي باندې ووایه نو هغه زنګ پرې نه صفا شي. دارنګې د انسان زړه ته زنګ لګي. د الله نبي نه صحابه ته تپوس وکړو د هغې د څه طریقه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل تلاوت د قرآن، د قرآن تلاوت کوه. تا د قرآن په تلاوت باندې، تا د قرآن په څه باندې، په درس او تدریس باندې په تا دا زړه دې پاک کړی، انځلی دی، دا خو بانی دی عذر دی. د الله دربار له به ورشي مخې ته به کښېني چې سیزن ټیم دې پیژاندو، ښه کوټ دې پیژاندو، چین لتلی جوړی به دې پیژاندله، واسکټ پیژنې، ښه ډي پي سي پیژنې، ښه د وارث ځمکه پیژنې او پیسې په کوم ځای کې ښې ګټل شي هغه ښارونه پیژنې او دین نه پیژنې چې زما نه ملا طرف خطا کړی. نه ستا نه حرام خورۍ طرف خطا کړی. حرام کم کا، عبادت د الله سره برابر کا، تعلق د الله سره جوړ کا، هیڅ طرف نه دی. الله زمونږ یو دی، پیغمبر زمونږ یو دی، قرآن زمونږ یو دی، اسلام قانون زمونږ یو دی، قبر زمونږ یو ځیله ځو، محشر زمونږ یو دی، تله د میزان یوه ده، پل صراط یو دی، جهنم جنت یو دی. نو څنګه نه طرف خطا شو؟ د معاملاتو کې نه خراب شو. دا ځان نه پویه کوو، ځان پویه کول، ځان په مسله باندې پویه کول، د معاملاتو علم حاصلول، دومره علم حاصلول په نارینه زنانه فرض مسلم کې راځي چې کم از کم دا په خپل ژوند وپېژني چې زه به دا ژوند څنګه تېروم. نو دا لازمه ده، دې له ټیم ورکه. 24 ګنټې کاروبارونو کې اخته و، سهار او ماښام شي دې دنیا کې موږ اړم یو. د دې دنیا د ګنده دا محبت زموږ د زړونو ته کو شوی، الله یې نه هیر کو، د الله نبي نه هیر کو، قرآن یې نه هیر کو، سنت طریقې نه هیره کړله او بس لنډې بانې موندلې دي. یا وایي ټیم نشته چې دې قبر کې دا خو نه مړېږي. حدیث کې د الله نبي وایي چې د ابن آدم د آدم د بچي خېټه نه ډکېږي حتی ملأ فاه من التراب، چې دا د خوله په خاورو نه ډکه شوي. دا قبر ته نه کوز کړی نو اله به دا بس کوئ، بیا به اوس هلته ټیم هم وسرئ، بیا به نه وایي چې کرونده قضا شوه، نه به وایي چې دوکان نه قضا کېږي. دا خو الله را لېږلی دی لروره. دین یادول غواړي. صحابه بلال د حبشې نه رالی،
صہیب د روم نه رالی سلمان د فارس نه رالی د الله دین یاد کو الله وځلول الله خلقو ته وښودله خو دین یاد کو چې دین نه یادیو بس د ژونده پورې به لږ څه وخت پاشیه او همیشه به د تاوان سره مخامخ شو نو د همیشه تاوان نه ځان بچول د الله په دوستانه کې ځان ورکول د الله سره تعلق برابرول دا دینی ماحول باندې کېږي دینی ماحول اختیار کو قرآن کریم زده کو احکامات د الله یاد کو معاملات منګ او تاسو یاد کو انشاءالله الله به دنیا برابر کی او آخرت به برابر کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین